کې مختلف قسم خلک اوسېږي. څوک مسلمانان دي، څوک دهریان دي، څوک ملحدین دي، څوک عیسایان دي. مختلف قسم خلک دا په دنیا کې اوسېږي. به حیثیت انسان په هر چا باندې غم هم راځي، خوشحالي هم پې راځي. لیکن مسلمان دپاره که حالت ته غمي هم دې دپاره خوشحالۍ مقام دی، او که حالت ته خوشحالۍ هم دې دپاره د خوشحالۍ مقام دی. حضرت لقمان حکیم صاحب اول کې دا د یو مالدار کس دا غلامو، ترترین کس غلامو. هغه مولا بولا مختلف قسمه ښه خوراکونه راوړه، ځکه چې دا ډېرو خیرو. نو په خپل لاسو باندې به دغه مولا او دغه آقا به په خپل لاسو باندې دغه لقمان حکیم صاحب ته خوراک ورکاوه. و یوه ورځ دا خربوزه راوړه د بازار نه. چې کله خربوزه راوړه نو خربوزه یې دغه مولا او دغه آقا یې په خپل لاسو باندې کټله او لقمان حکیم صاحب ته یې ورکړه. وایي لقمان حکیم صاحب دغه ډېره په مینه باندې وخوړله. چې کله وایي آخري پره پاتې شوه، دغه مولا دغه پره راواغسته او په خپله خوله کې کېوسته، په خپله باندې چې وخوړله نو وایي ډېره انتهایي ترخه وه. وایي دومره ترخه وه چې دغه مولا بېرته ډایرکټ توکله او په ژبه باندې د دغه مولا دانې وړې وړې راوختې. دومره انتهایي ترخه وه. وایي د لقمان حکیم صاحب ته وویې چې تا خو دا ټوله خربوزه دومره په مینه باندې وخوړله، دا خو دومره ترخه وه، تا به ما ته په اول کې ویلې وې، تا لا ما نه در کوله. وایي لقمان حکیم صاحب ورته وویې چې ټول عمر ما دا چې کوم خوراک هم راوړی، اعلی ترین قسمه خوراک دې ما له راوړی، په خپله دې راکړی دی. ټول عمر ما ستا ښه نعمتونه دا تا ما له راوړي دي او ما خوړلي دي. خو نن پکې دا خربوزه دا ترخه وه، دا نعمت تریخو. نو ما وی چې زه دا نمک حرامي نشم کولی، چې زه به ټول عمر له ښه خوراک کوم او چې کله تریخ خوراک راشي زه بیا په ځای باندې پرېږدم. نو هغه مولا وایي بیا دغه ایسته آزاد که. نو ګوره مؤمن مسلمان که دا د حالت د نعمت وي، ښه حالت د خوشحالۍ وخت وي، په دې وخت کې به هم دا د الله شکریه ادا کوي. او که حالت د غم وي، داسې وخت وي چې غمونه یې مصیبتونه یې، بیا هم د الله رب العزت نه شکریه به د الله ادا کوي، د الله د نعمتونو قدردانی به کوي. الله رب العزت یې د دغه مصیبتونو نه بیا خلاصوي. څنګه چې لقمان حکیم صاحب د دغه نعمت قدردانی وکړه د خپل مولا او د خپل آقا، چې دا خربوزیان راوړي او دغه ترخه وه بیا مو خوړله، د هغه په بدلې کې هغه لقمان حکیم صاحب آزاد شو او بیا ته د زمانې حکیم، لوی حکیم دی الله رب العزت جوړ که، ډېر علم له الله ورکړی و.